پروګرام کې چرته چې دغه بېوسه بېڅوکه خلک راځي او د هغوی د چا د بایومیټریک مسله ده یعنې ګوتې مسلې ده دلته کې راځي د چا سروې کې خل شوي دي هغه راځي او څوک چې کوم دی هغه تعلیم کارت چې ورته وایي یعنې وسیله تعلیم څوک چې ریګولر پیسې اخلي نو هغوی دلته کې راځي او د هغوی رجسټریشن کېږي هغوی ته بیا د سکول هیډ ماسټر چې کوم دی د هغه نه لیکل وروړي چې یو د دې زنانه ما سره دومره بچي دي او د هغې پیسې ورکوي چونکې مخکې به دا پیسې چې کوم دي د پرایمرۍ پورې وي اوس د کالجه پورې دي اوس دې وخت کې ډېر خلک موږ ته دا وایي چې یاره زما پیسې بندې شوي دي زما پیسې نشته دي د هغې دپاره موږ نن بېنظیر انکم سپورټ په دفتر ته رالو او دلته کې چې کوم دی نو ډپټي ډایرکټر صاحب آفتاب صاحب سره میلو شو ورسره چې کوم دی دلته چې کوم ایډمنسټریشن دی نوید خان هغوی سره میلو شو چونکې دوی ته لیټر شوی دی په میډیا باندې راتګ نو د دې هم زه مذمت کوم د حکومت نه چې دا خلک به څنګه خبرېږي زما په ژبه به دوی څنګه پیږي دا خو پیږي نو دا د دې دفتر د دې خلکو په ژبه باندې پیږي خو دوی ته هغه اجازت نشته دی چې دوی خبرې وکړی شي بهر حال زه چې څومره پورې بریف کړم هغه خبرې به زه شریکوم خو چې دا دلته کوم څومره زنانه ناستې دي نو دوی کور ته لاړ شي اولته کې کلي کې ووایي چې ما خو پیسې واغستې هلته کې دړادړ هغوی ځان له چرګه خرڅه کړي او دلته کې دفتر ته راشي نو خو دا را غلط بیاني مه کوئ دا هغه خلک دي چې دا ریګولر راځي او دا د دې ځای نه پیسې اخلي بیا چې چا کرونا کې پیسې اخیستې دي هغه 12,000 روپۍ نو هغه سپیشل کیس و صرف د کرونا په دغه ورځو کې ورکولي په دغه میاشتو کې ورکولي چا چې 12,000 اخیستې دي هغه بېنظیر انکم سپورټ پروګرام سره ریګولر نه وي نو هغه خلک دي دا تمه نه ساتي کم چې دا تیر حکومت چې وفاقي حکومت و کم 9 لکه خلک یې ویستي وو هغه 9 لکه خلک چې کوم دي د باده بې سره چې کوم دي نو دفترونو ته را روان دي او هغوی وایي چې یاره دوی خو پیسې یلي او موږ یې نالو نو دا تپوس د هغه حکومت نه وکړې چې هغه حکومت په دې کړي چې یاره تا پاسپورټ جوړ کړی دی بالکل پته تا پاسپورټ چې کوم دی نو په غریبۍ کې جوړ کړی دی اړو پې نه خو پاسپورټ دی جوړ کړی دی تا چې کوم دی موټر سایکل د ستا د خاوند یا د زوی په نوم باندې دی دغه شانتي تا ته د 1,000 نه زیاته ایزي پیسه شوې ده ستا په نوم باندې ګاډې دی یا تا عمره کړې ده یا ته پکې بهر ملک ته تللی نو هغه 9 لکه خلکه چې کوم دی نو هغه حکومت بند کړي دي هغه مسلسل را روان دي چېرې موږ خو مخکې پیسې اخیستې اوس یې ولې نالو نو هغه حکومت بند کړي دي ښه بیا زه به خلکو ته ساده ژبه کې وکړم چې 81 ته تاسو میسج کوئ 81 ته چې کله تاسو ته میسج راغی چې تاسو اخل یې نو چې تاسو اخل یې نو تاسو بالکل بیا دې دفتر ته راتلی شئ د ستاسو بیا ری پړتال کیږي او بیا به چې کوم دی نو د په هغې باندې کار کیږي تاسو به سروې کې چې کوم دی نو شاملوي خو چې تاسو ته نااخل ولیکه نو بیا د سره دې دفتر ته مه راځئ تاسو بیا نااخل یې ښه کومو خلکو دې نه مخکې 14,000 روپۍ اخیستې کېدې ورسره چې کوم دی نو هغه خلک هم چې کوم دی چې کوم ریګولرو بېنظیر انکم سپورټ پروګرام سره خو تاسو ګرانو کتونکو دې وخت کې دا احساس نوم اورئ یا چې کوم دی نو دا تعلیم کارډ نوم اورئ نو دا هر څه چې کوم دی نو دا بېنظیر انکم سپورټ پروګرام دی ویښه هغه دی خو کته یې وله بدله کړه نو دوی وله صرف نومونه ورکوي دا بېنظیر انکم سپورټ پروګرام دی بېنظیر انکم سپورټ پروګرام دا پیسې ورکوي خو هغه وسیله کارډ دی خو هغه تعلیم کارډ دی یعنې وسیله تعلیم دی او هغه دا د احساس پیسې دي نو دا بېنظیر انکم سپورټ پروګرام ورکوي مخکې به دونه ورکولي ویوس یې دونه ورکوي مخکې د اړو بورۍ په څو وه اوس د اړو بورۍ په څو ده دا پیسې چې دوی والي نو د ګرانۍ په تناظر سره وګوره نو هغه پیسې د دې نه اخمې وي خو هغه 2,000 اخیستې یا 7,000 اخیستې یا 16,000 اخیستې یا 15,000 اخیستې د دې پیسو نه چې کوم دی نو زیاتې وي نن خو دوی 10,000 والي یا 16,000 والي نو دلته کې ګراني چې کومه ده هغه ډېره زیاته شوې ده نو زما د دې مطلب دا دی چې کوم خلک موږ ته ټیلیفونه کوي چې زمونږ پیسې بند دي نو پیسې تاسو له د عمران خان صاحب په حکومت کې هغه کیبینټ بند کړي چې کوم 9 لکه خلکو ته بندیز لګولی دی او بیا چې چا د کرونا پیسې اخیستې دي نو هغه چې کوم دی هغه خلک هم تمه کوي دې وخت کې د 70 نه والا 80 لاک پورې خلک چې کوم دی دا پیسې اخلي د دې نه مخکې هغه 2,000 روپۍ چې کومې اخیستې کېدې یا کرونا کې هغه خو 1,50,00,000 نه زیاتو خلکو هغه پیسې چې کوم دی نو اخیستې وي
نو مخکې به سکور چې کوم دی هغه به 32 ورکو اوس یې هغه 37 ته ورسو نو دغه لحاظ سره چې کوم دی نو لږ پیچیده شوې ده دا سیسټم ښه دا 19-20 کې چې کومه سروې شوې ده په 2019 او په 20 کې چې کومه سروې شوې ده دا هغه خلک راځي او دا پیسې اخلي په 2022 او 21 کې کومه سروې کیږي چې چا 71 ته میسج لیږلی دی او هغوی ته لیکلي چې تاسو اخلئ نو هغه خلک دې دفتر ته راتلی شي خو دا را زما به دې زنانو ته هم خواست وي زه چې اوس راتلمه دا غونډ ډکو روزانه دا حال وي دا کوڅې ډکې وي دفتر والا ډکې وي د دې کمرې نه چې کوم دی خلکار دې کمرې ته نشي راتلی دومره بدخالي وي نو غلط بیاني نه ده پکاره کم دفترو کې چې دا پیسې ورکړې کېږي هغوی ته هم زما خواست دی چې دې زنانو ته غلطه بیاني مه ورکوئ او دا زنانه هم چې د دې ځای نه لاړ شي نو پکار ده چې ځان سره یو میسج یوسي چېرته مخکې پیسې اخیستې هغه بیا بندې شوې او بندې شوې نو تاسو یو میسج وکړئ خپل شناختی کارډ نمبر 8171 ته ولېږئ نو خو تاسو ته یې اخل ولیکه نو بیا راشئ ځان وکړوئ او خو نیمې نو هسې ځان مه کړوئ کریو مو لګوئ پیسې مو لګوئ دلته کېناستم یې او دلته کې دوی د جیبه نشي ورکولی چونکې دې وخت کې حکومت سره د تنخواګانو پیسې نشته خزانه خو هغه ده چې هغه له تاړ شوې ده او په ملک کې به صرف انتخابات کېږي د قام خو چا سره فکر نشته ګراني ورځ تر ورځه زیاتېږي خو زه دې خلکو ته بیا وایم چې چا په دې باندې نومونه کول او برې ته یې پتاول چې دا منګه ورکوو نو دا بېنظیر انکم سپورټ پروګرام ورکوي دې حکومت تاسو له اسم نه دي درکړی تاسو له دغه یو صحت کارت درکړی دی چې کوم ځای کې ډیلیوري وي نو بس اپریشن چې کوم ځای کې ډیلیوري وي نو اپریشن بس دغه یو سیسټم یې کړی دی هسې بې څه دنیا ښځې وڅیرلی شوه د هغې اپریشن چې کوم دی نو هغه وشو ښه چې کوم خلک ریګولر 4 کاله پیسې اخیستې دي د هغوی هم دوباره سروې کېږي او هم رجسټر کېږي نو دغه څو خبرې مې درسره شریکولې انشاءالله نورې خبرې به سره په بل پروګرام کې شریکوم خو زما به خلکو ته دغه خواست وي چې تاسو 8171 ته میسج وکړئ خو تاسو ته اخل ولیکه نو بېنظیر انکم سپورټ پروګرام به پکې بیا خپل کردار ادا کوي خو تاسو ته نه اخل ولیکه نو بیا د له دوی کردار نشي ادا کولی او کم خلک وایي چې ما مخکې پیسې اخیستې خو په دې میاشت نیمه کې پیسې اخیستې په دې میاشت نیمه کې او پیسې بیا بندي شوي دي نو هغه بېنظیر انکم سپورټ پروګرام ته راتلی شي تاسو ته به دلته کې ریزن ښیي وجه به درته ښیي او دلته کې چې کم سټاپ دی افتاب صاحب ناست دی نویز صاحب ناست دی د دې علاقې دي زما هم ګیلې وي خو چې دلته ما دا خل ولیده او په ناشنایۍ کې راغلی وم چېرې دوی د خلکو سره رویه څنګه ده نو هغه هر څه مې جج کړل نو تاسو بالکل راځئ تاسو ته به انفارمیشن درکوي معلومات په درکوي نو تاسو راتلی شئ خو هسې بې سمه راځئ ډېر خلک خو تاسو له دوکه کوي هم چې زه به یې درله وکړم هېڅوک یې هم درله نشي کولی د ډېرو خلکو عزتونه د ډېرو خلکو انتخابي قدم اوچتولو ته چې کوم دی مجبوره دي ځکه چې ګراني ده زنانه شرمېږي په بچو باندې سړی خو چېرته په بیټک کې په هوټل کې چېرته په بل ځای کې چیر روټۍ وکړي خو هغه ښځه د بچو سره ژوند کوي د هغه انتخابي قدم اوچتولو ته مجبوره ده او لالچ یې څه ورکړي چې تا له به زه بېنظیر انکم سپورټ پروګرام کوم نو دې دفتر ته به راځي او دې د دفتر چې کومه خبره ده هغه ما تاسو ته وکړله هېڅوک یې هم دله نشي کولی وزیر اعظم هم دله داسې نشي کولی وزیر اعلی هم دله نشي کولی او خو اوس الیکشن راځي او په دې کې هم څوک دوکه کوي نو دوکه نشي او خو څوک وایي چې دغه پی ټي آی والا دا کول نو دا د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام پیسې وي او هغه نښه لکه چې کومې بندې شوي دي نو هغه دغه حکومت بندې کړې وي او نن هغه خلک چې کوم دی نو کړېږي نو دغه چې چا څوک اخل وي بالکل راتلی شي چې نه اخل وي هغه مه راځئ تاسو ته به انشاءالله په دې دفتر دننه ما آفتاب صاحب سره د خلکو خبرې کېښودې کوم چې ما ته په ریډیو کال راغلي کوم چې د نیډز ارګنایزیشن د سوري لاندې زنانو خبرې کړې وي هغه ټولې خبرې چې کوم دی ما دوی سره کېښودلې او د هغې په جواب کې چې کوم دی دا ټولې خبرې دا داسې خبرې چې دا د دې ځای ډیپټي ډایرکټر کوي یا د دې ځای ایډمنسټریشن کوي کومې خبرې چې ما تاسو سره وکړې ډېره مننه خوشحاله اوسئ دا ویډیو سره شیر کړئ چې نورې زنانه ونه کړېږي خو څوک درته وایي چې پیسې هم کېږي نو دروغ درته وایي په کور کې کښېنې او د خپل شناختی کارډ نمبر 8171 ته ولېږئ خو میسج درته راغی چې تاسو اخل یې نو بیا دې دفتر ته راشئ مننه